اول علم، دویم عقل، دریم عرفي حیثیت، څلورم بیا سند. دا څلور خبرې په کلام کې وزن او طاقت پیدا کوي. اول علم دی. متکلم کې چې علم زیات وي نو په کلام کې وزن او طاقت زیات وي. د لوی شیخ الحدیث عادي خبره هغه د دې کمزوري طالب یا د مولا چې حدیث تلاوت کې څوک دومره په اعتماد نه کوي. مثلا زه تاسو ته یو حدیث وایم او ادریس شیخ صاحب یا حسن جان شیخ صاحب په بیانونو کې ته اسی یو لطیفه واوري نو ستا تسلی په هغه لطیفه ډیر کی. وجه دا ده چې هلته متکلم کې قوت زیات دی، علم زیات دی. نو چې څومره علم زیاتی دومره په کلام کې وزن او طاقت زیاتی. د ښځو علم کمی کنه، د ماشومانو علم کمی، نو خبرو ته خلق خوشحالیږي خو اعتماد پې څوک نه کوي، اسې ورته خاندي. کور کې ورته مشران خاندي د ماشومانو خبرو ته، خوشحاله یي ورته، خو خبرې ته څوک اعتبار نه ورکوي ځکه علم پکې کم دی. دویم یو خو علم دی او علم د الله لا محدود دی. د دې نورو کائناتو علم ولو که انبیا دي او ملائکې دي د دوی علمونه محدود دي او د الله علم لا محدود دی. نو چې علم د الله لا محدود دی نو د الله په کلام کې وزن او طاقت هم لا محدود دی. نو لا محدوده قوي معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم.